دا تصویر ګورئ چې دا د هغه 18 کسانو کم چې اوبو ګیر کړي وو هغې کې چې کله دا څلور کسان پاتې شو نو د تصویر کې تاسو له ښکاري چې د پلار یوه ماشومه هم په خپلو اوږو باندې سوره کړې ده. دغه ټایم به دا ماشومه هم خوشحاله شوي ځکه خپل ماشومان چې کوم وي دوی له خپل پلار هیروګان لګي. دا ماشومه به هم خوشحاله شوي چې بس روز د پلار په اوږو باندې مو ماله اوس اوبه هېڅ نشي ویلی، خو پته ورله نه وه چې دغه پلار سره به دا ماشومه هم اوبه وډیږي. دا ډېر افسوسناک تصویر دی که تاسو په دې تصویر باندې نظر واچوئ. دا تقریبا څوک وایي 18 کسانو، څوک وایي 15 کسانو چې پای کې څه ټایم پورې دغه 15 کسان پاتې وو چې بیا په دوی باندې اوبه نورې هم سیوا شوې او دوی هم اوبه ویوړل. جي ډېره یو افسوسناکه واقعه شوې ده. ښه اوس دا کسان بچ کېدی هم شو، د حکومت د مدد نه بغیر هم دا کسان بچ کېدی شو. د ښکته تصویر کې تاسو له ښکاري، خو هغه ټایم د چا ذهن کار نه کولو یا هغه ټایم کې ریسکیو والا 112 هم دا په دې طریقه باندې د ډرون په ذریعه باندې دی لایف جیکټ ور رسول شو. لایف جیکټ چې دی اچولې وو او بیا دی اوبو وړل هم نو څه مسله به نه وه، اوبو به نه ډوبول، چېرته ناچېرته به دی چا رانیولي وو. مطلب دونه په اسانه باندې به دی نه مړه کېدل، دومره په اسانه باندې به دی اوبو نه وړل. چېرته ناچېرته به سیډ له راوتلي چانسز زیات و چې څه کسان پکې بد شوي هم وی چې کله دی لایف جیکټس اچولې وي. لایف جیکټس دی له په دې ډرون په ذریعه باندې رسېدی شوې. خو هغه ټایم که چا سوچ کړی وي، هغه ټایم که چا ذهن جنګولی وي، ځکه د حکومت خو خپله نااهلي شو که ځکه ګنټه یوه نیمه ګنټه 2 ګنټې دی په تمه چې څوک په راشي مونږ به ریسکیو کي څه نه څه طریقه به راوباسي، هلیکاپټر که نه راځي، نور هم طریقې د دنیا وي، لامبوزن هم څنګه چې تاسو له ما د محمد هلال خبره وکړه چې محمد هلال یو داسې ریسکیور چې هغه تیر شوي 3 ورځو کې په سوات کې تقریبا 10 نه زیات کسان ژوندي ریسکیو کړي دي او ډیډ باډیانې هم هغه راویښ کړي دي. محمد هلال چې د الله د رضا دپاره هغه په دغه سیندونو کې خدای خدمتګار دی وروره. نو دا طریقه هم کېدی شوه. یو خو د مونږ حکومت په وخت باندې مدد ونه کړو، بل دغه ځای چې کومه انتظامیه ده هغې له هم پکار دي لکه دغه ځای چې کوم لوکل خلک دی وایي چې دغه ځای کې چې کومې هوټلې دي اصل کې دا خلک چکر له تلي سوات له اور هوټل ریلیکس نوم دی یا واټ ایور څه نوم هم دی، دغلته د خوړ په غاړه باندې د دې سیند په غاړه باندې دغه هوټل کې دی سټې کوله چې دی دغه ټایم ریفریشمنټ دپاره انټرټینمنټ دپاره بهر وتلي وو، په دی باندې ډایرکټ دا اوبه راسیوا شوي دي. نو د هغه ځای چې کوم لوکل خلک ته وایي چې دغه سیند په غاړه باندې دغه خوړ په غاړه باندې اکثر دغه هوټل مالکان کورسۍ واچوي د خلکو انټرټینمنټ دپاره به چې خلک به دلته کیني زه انټرټینمنټ ریفریشمنټ دپاره چای شربت په مو کې او دلته به ناست اوبو له به ګوري. لکه اکثر خلک دا سی ویوز والا لوکیشن ډېر زیات خوښوي، سی فیسنګ والا لوکیشن زیات خوښوي چې اوبه بهیږي. خلک اکثر داسې ځي له چکر له ځي چې د سیند په غاړه ناست دي، خو پته ورله نه وي چې دا سیند چې کوم دی دا خو نړۍ دی، دا سیند چې کوم دی د خلک هم مړه کوي. نو خیر دا یو ډېره افسوسناکه واقع شوې ده چونکې چانس زو ده بچ کېدو، طریقه کارو ده بچ کېدو، خو دغه ټایم د خلکو ذهن کار نه کولو یا خلکو دا معامله سیریس نه ده ایشتلې او دغه معامله دومره حده پورې ورسېده. نو تاسو دې حوالې سره رایې لرئ، کامنټ لازمي وکړئ.